कराची पाकिस्तान काकड़ जमहूरी पार्टी सूबाई सदर कमांडर नूर शाह काकड़, पाकिस्तान काकड़ जमहूरी पार्टी के रहनुमा मलिक हाजी अब्दुल हद काकड़, पाकिस्तान काकड़ जमहूरी पार्टी के रहनुमा हाजी मोहम्मद खान काकड़ का मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस मौके पर पाकिस्तान काकड़ जमहूरी पार्टी के जिम्मेदारान, जिनमें समाजी रहनुमा अब्दुल वाहिद काकड़, मलिक मदनी काकड़, मलिक शमसुद्दीन काकड़, मलिक शाह वाली काकड़, हजरत काकड़, अब्दुल्ला काकड़ उर्फ बड़ा खान काकड़, नकीबुल्ला काकड़ भी मौजूद थे। मीडिया वाला शुक्रिया अदा कोम چې رالی او مشته ټیم راکې په دې مجلس کې زموږ دغه د نن ناسته چې کومه ده د کاکړ قام د کاکړ جمهوري پارټۍ د پلیټ فارم څخه ده د قام د اتحاد د اتفاق د یووالي په حواله باندې ده. نن موږ سره رایوځای سوي زموږ یو کارنر میټینګ دی. زه با حیثیت د کاکړ جمهوري پارټۍ صوبایي صدر سند نورشاه خان کاکړ صوبه کاکړستان سیکټر کراچي دا ټیم زموږ دغه د نن میټینګ چې کوم دی د کاکړ جمهوري پارټۍ د قام د اتحاد د اتفاق د یووالي په حواله دی او په کراچي کې د سند صوبایي دفتر د ابتدا په حواله سره دی چې دلته زموږ د قام د عزیزانو اتحاد اتفاق پر یو پلیټ فارم رایو کول او د قام نمائندګي کول په دې حواله سره دی. اوس پر کمیټي جوړه ده او کنه ده جوړه ده نه بعد جوړیږي. اوس موږ د کمیټي په حواله سره موږ میټینګونه چونکې ډیر سره کړي دي، ناشې مې کړي دي. دا د نن میټینګ چې دی دا خاص کر کارنر میټینګ دی په دغه حواله باندې دی چې موږ لکه د کمیټي کوم نمائندګان چې دي هغه به ټاکو چې موږ به د دفتر ابتدا کوو او دلته به د قام د اتحاد د اتفاق د یووالي په باره کې د قام نمائندګي کوو. قام پر یو پلیټ فارم سره رایو کوو، خاص کر د کاکړ جمهوري پارټۍ پر پلیټ فارم. منشور زموږ د قام اتحاد اتفاق یووالي په دې حواله سره ده چې موږ یو غټ قام یو. موږ دلته پر دې وطن باندې جز قومونه دي، کشنې قومونه دي، د هغو مشران دي، هغه زموږ د قام نمائندګي کوي. نو زموږ منشور دا دی چې دلته پر وطن باندې د کاکړستان د خاورې چې کوم مجلس دی پر هغه باندې د هر سړي عزت حفاظت او د هر سړي پر خپلو وسایلو خپل اختیار د هر سړي عزت پر خپل ځای برقرار. اجزا قریبان اوس دغه سری مسلې مسائل راځي. بالکل ان شاء الله اول خاص کر دګر پښتانه سره چې د پښتانه قام د هر ځای او خیالي سره تعلق لري چې یو ستړی پر رالی، یو تکلیف پر رالی، یو سخت سات پر رالی. ان شاء الله پر حق باندې به موږ د هر مسلمان در پښتانه سره شانه به شانه ولاړ یو. د هغو په تکلیف او په درد په خوږي کې به موږ د هغو سره برابر شریک. موږ د قام ته دا وایو چې موږ یو غټ قام یو، موږ یو سیال یو ښاغلی قام یو، موږ یو نوم تاریخ لرو. دلته کشنې قومو اتحاد او اتفاق کړی دی، یووالي یې کړي دي، سره رایو سوي دي. د هغو خبرې نن و ډېر څه ځای ته رسېدلي دي. نو موږ خپل قام ته دا پیغام دی چې آیا ډېر غټ قام یو، ډېر سال قام یو، ډېر نوم تاریخ لرو، د وخته څه تواریخ لرو. زموږ تواریخ تر پښو لاندې کول غواړي خلک، زموږ تواریخ پټول غواړي. زموږ پر حقوقو که هر څومره ډاکه لګېدلې وه تر هغو موږ په یو لحاظ سره تیر وو، خو زموږ تاریخ چې کوم پټېږي هغه موږ هېڅکله نه ماپو، نه تر هغه په یوه حواله موږ تېرېږو. موږ خپل قام ته دا پیغام ورکوو چې عزیزانو اره یو سئ. ستا د ملک غیاث الدین ملک غازي خان تغلق کاکړ 13 کاله پر ګرد هند پر افغانستان باچي کړې ده. نو کاکړ یو تاریخي قام دی. تاسو خپل تاریخ و مخ ته کښېږدئ، ترې راویښ سئ، اوسه راژوندي سئ، اتحاد و اتفاق وکړئ. انشاءالله چې پر هر عزیز یو سخته یو تکلیف راتلی چې د کاکړستان جنډې ولاړې، د کاکړ جمهوري پارټۍ جنډه ولاړې. انشاءالله پر هغه ځای به د کاکړ جمهوري پارټۍ کارکنان و هغه ځای ته د عزیز په سخت حالات کې انشاءالله فوراً ځان رسوي او شانه به شانه به ولاړې. بسم الله الرحمن الرحیم ونحمده ونصلي على رسوله الكريم. زموږ د نن تر ټولو نه مخکې زه وروره د کاکړ قوم چې څومره مشران دي او په کم ځای کې دي او سپین ږیري او ځوانان دې ټولو ته زه سلام وړاندې کوم. د سلام نه پسته د دې قوم
د خاص الخاص د کاکړ قوم د انتفاق په باره کې دا نن کوم مجلس چې دی دا د کاکړ قوم د اتفاق په باره کې دی. اتفاق مقصد څه دی؟ د اتفاق مقصد موږ مقصد دا دی چې د کاکړ قوم مشر، ځوان یې، غریب یې، دا هر سړي عزت پر خپل ځای باندې محفوظ وي او په قدر او په عزت باندې وي او څوک تیری را باندې ونه کړي، څوک ناجایزه را سره ونه کړي، زموږ د غریبه سره، زموږ د عاجزه سره څوک ناجایزه ونه کړي. موږ غواړو چې موږ ټوټل چې څومره کاکړ دی په دې وطن کې دا ټول د بلوچستان پر سطحه د کاکړ قوم یو ویلفیر نشته چې هغه دې خوا یا مریضان یا مړي وړي یا وراوړي دې دپاره څه کولی دا ستې په دغه منشور کې شامل دي؟ دا بالکل شامل دی قربان سم. د دغه شي دپاره موږ جد و جهد کوو، د دغه دپاره موږ کوششونه روان دي چې زموږ مریض، زموږ کونډه، زموږ یتیم، زموږ غریب، زموږ عاجزه، دا ټولو سره موږ هیلپ وکړو، د دې ټولو سره موږ همکاري وکړو په هر ځای کې، که په کوټې کې، که په کراچي کې، د پاکستان په هر کونج کې موږ رسیدګي ورته ولرو، د هغه سړي غږ موږ واورو، د هغه سړي پر زخم باندې موږ ملهم پټۍ کښېږدو او په هرې صوبه کې د پاکستان د یو دفتر د جوړېدلو کوشش چې د هغه دفتر څخه په هغه علاقه کې ټول د کاکړ قوم ځوانان، سپین ږیري، مشران مستفید سي. زه دا د ټول کاکړ قوم څخه زه دا ګزارش کوم که زموږ سرداران دي او زموږ ملکان دي، زموږ خانان دي، زموږ قدردان دي، د دې ټولو څخه زما دا خواهش دی چې عزیزانو لاس سره ورکړئ، عزیزانو وږه پر وږه سره ودرېږئ، عزیزانو یو د بل عزت سره وکړئ، یو د بل احترام وکړئ. زموږ ستاسو ټولو عزت د بل په عزت کې دی که یو د بل عزت مو سره کاوه او وږه پر وږه سره ودرېدلو، لاس مو سره ورکړئ، انشاءالله تعالی موږ به ټول کامیاب هم یو او الله جل جلاله چې دی هغه د په اتفاق باندې بې حده زیات خوشحاله کېږي او په اتفاق باندې وروره مسلې مسایلو حل چې دی هغه په ډېرې اسانۍ سره سرته رسېږي. شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. له ټولو څه مخکې زه د میډیا والا ثناء الله کاکړ او د ده د ټیم شکریه ادا کوم چې دوی موږ ته کوریج راکړي او دلته حاضر شو او د هغه څه بعد بیا د کاکړ جمهوري پارټۍ صوبایي صدر کمانډر نورشاه خان کاکړ شکریه ادا کوم او دا نور کوم ملګري عزیزان چې راغلي دي د ټولو څه مننه کوم چې د اتحاد او د اتفاق په حواله سره موږ دا مجلس روان کړی دی او انشاءالله که الله ته منظور و انشاءالله موږ به په دې کې پر مخه ځو. دا د کاکړ جمهوري وطن پارټۍ چې کوم دا صرف د کاکړ قوم پرې ده که د ټول د پښتون دپاره؟ دا کاکړ جمهوري پارټۍ چې ده دا د ټول پښتانه دپاره چې خدمت موقع راسي او د دوی په وس پوره یي انشاءالله هغه خدمت به خامخا ورسره کوي. کاکړ جمهوري پارټۍ موږ دا پر سند نه وه نو اوس موږ دا کوشش دی چې سند لا راولو او دلته چې کوم پښتانه دي د هغو دپاره به هم خدمت کوو او د خپل عزیزانو لپاره خاص کر چې زموږ کوم کاکړ قوم په کراچي کې دی خاص کر د ټولو څه زما درخواست دی چې په دا پارټۍ کې شمولیت وکړي او دغه پارټۍ سره ودرېږي. دا زموږ خپل د کور پارټۍ ده چې په کراچي کې کوم عزیزان دي چې د کاکړ جمهوري پارټۍ چې ده دا مثال زموږ ستاسې د یو کور لري چې زموږ خپل پارټۍ ده. ګرځېدلي یاست، ورغلي یاست، دعوت مو ورکړی دی، د دې پیغام یې ورسولی دی؟ و موږ بالکل د عزیزانو سره مو په دې باندې میټینګونه کړي دي او پیغام مو ورسولی دی او عزیزانو موږ ته د شمولیت وعدې هم راکړي دي چې انشاءالله موږ به خدمت کوو او په دا پارټۍ کې به ستاسو انشاءالله د هر پښتانه دپاره زموږ دا سته او خاص کر کې د کاکړ دپاره خو بیا بالکل سته چې هر څوک په کراچي کې آباد دي د هر حوالې سره چې څه مشکل پر راځي انشاءالله کاکړ جمهوري پارټۍ د سند کابینه به ورسره ولاړ وي او انشاءالله هر خدمت